زموږ د لاسونه او خپې چې کله تودې سړې شي دا بیماري ډېره زیاته عام شوې ده. هم زموږ د لاسونه تاوده ساړه شي نو وپړسېږي او سپین شي او دا خارښ. السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله وئ. تاسو ته به زما د اواز یعنې زما دا ویډیو نن څه عجیبه غوندې ښکاري، نو ځکه چې زه نور کله کوم ویډیوز کوم هغه زه اردو کې ریکارډ کوم، خو نن زما ویډیو چې دی هغه پښتو کې زه ریکارډ کوم. ولې دا زه د خپلو پښتنو وروڼو دپاره ریکارډ کوم، که هغه لر دي که بر دي، که پکې کې دننه دي، که پکې نه بهر دي یا بهر ملک کې دي، که افغانستان نه ګوري، که د هر ځای نه ګوري، نو داسې زه د هغوی دپاره ریکارډ کوم. او نن زما یو سپیشل ټاپک ستاسو دپاره راوړی دی چې زیات تر نن سبا ډېر عام شوی دی او خلک ترې ډېر زیات پریشانه دی. هغه ټاپک دا دی چې هغه زموږ د لاسونه او خپې چې کله تودې سړې شي دا بیماري ډېره زیاته عام شوې ده. یعنې ایون چې هر چاته په سلو کې چې دی 80% خلکو ته دا لګېدلې ده او د دې نه زیاتره خلک پریشانه دي. داسې څه مختصر د دې څه کورکټ یعنې علاج نشته دی، خو بیا د هغې دپاره یو سپیشل ما ټرای کړي دي، ما بالکل کتلي دي، خلکو له مې ورکړي دي، د هغې سره چې کوم دی خلک بالکل ټیک شوی دی. د هغې دپاره صرف یو 2 قسمه ګولۍ د هغه تاسو استعمال کړئ نو بالکل ټیک به یې. هغه پښتانه وروڼه، هغه زما وروڼه چې کم خویندې چې لاسونه یې تودې سړې شوي، کله چې هم زموږ د لاسونه تاوده ساړه شي نو وپړسېږي او سپین شي او دا خارښ هم کوي او درد هم کوي. خلک پې بوټان هم نشي په خپو کولی، نو چېرته پې ګرځېدی هم نشي، قدم اخلي نو درد کوي، نو دا ډېر زیات مشکل وي او زیاتره د شپې دا ډېر زیات خارښ کوي. کله چې ډېر زیات ګرم شي دا وپړسېږي، چې ګرم شي نو بیا هم خارښ کوي، چې یخ شي نو هم خارښ کوي، نو خلک یې ډېر زیات تنګ وي. دا ولې کېږي او دا څنګه کېږي؟ دا چې کله تاسو مونږ ورته وایو که نه دا لاسونه مې تاوده ساړه شوي دي، دا چې تاسو کله ډېر زیات یخ ښئ، اچانک لاړ شئ چېرته هیټر ته کښېنئ یا چېرته اور ته کښېنئ، نو دا تاسو اور ته کله ونیسئ دا ډېر یخ وي نو هغه تاسو ګرم کئ، د دې وجې نه هغه وپړسېږي او خارښ کوي. بیا په دا ولې کېږي؟ دا ځکه کېږي چې کله زموږ په وجود کې چې کله بلډ سرکولیشن کېږي که نه، نو په دې جمع کې دا بالکل کلاټ شي، بالکل ودرېږي. هسې خو تا خپل لاسونه او خپې هم یخ کړي په یخنۍ کې به چېرته تللی وي یا به دې سفر کړی وي، د هغې د وجې نه هغه بلډ بالکل جام شي، ته لاړ شي एकदम اور ته کښېنې یا هیټر ته کښېنې نو هغه ګرم کړې نو بلډ اچانک چې دی هغه بالکل روان شي، چې کله एकदम روان شو نو هغه خپل زور وښیي او د هغې د وجې نه چې کوم دی هغه ستا خپې لاسونه وپړسېږي. نو دې نه بالکل ځان ساتئ. چېرته هم تاسو ځئ نو خپل لاسونه چې کله هم یخ شي نو مدم خپل لاسونه چې کوم دی ترخونو کې یا مطلب جیب کې ورکړئ، لږ ساتئ 5 منټه، ښه په آرام سره کښېنئ، څادر کې ځان لږ ګرم کړئ، خو چېرته هم اور او هیټر ته داسې اچانک زر مه کښېنئ. د دې دپاره علاج دی، بالکل مختصر علاج دی. تاسو سیټرزین یعنې رجکس ټبلټ راواخلئ، یو ګولۍ د شپې استعمال کوئ، انشاءالله بالکل ټیک ټاک به وي. د دې سره چې کوم دی فروتاډین 25 ملي ګرام ګولۍ د ایبټ فارما دی، د تاسو ته میلاویږي، په هر ځای کې میلاویدی شي. دا یو ګولۍ د شپې دې سره استعمال کوئ، انشاءالله بالکل تاسو به چې کوم دا پریشاني ده، دا کوم بیماري ده، دا بالکل ختمه شي. نو انشاءالله امید لرم چې تاسو به زما دا ویډیو خوښه راغلی وي. نور کله خو چې زه ویډیوز کوم هغه اردو کې وي، خو نن پښتو کې مې ځکه وکړه چې زیاتره زما پښتانه وروڼه ډیمانډ کوي تاسو پښتو کې هم ویډیو وکئ، د دې دپاره ما پښتو کې ویډیو ریکارډ کړه. ډېره مننه، چېرته هم یئ ښاد آباد اوسئ، د الله په امان.